دومره غیرتی دی محبوب می زمونږ او ستاسو دومره غمخوار دی قاضی عیاض صاحب په شفا شریف کې لیکلی دی روایت نقل کوي د امام الانبیاء محبوب می فرمای د قیامت سخت ورځ به وي او سخت ور به وي تاسو د علماو نه بار بار اوریدلی وي نور باندې زوار وي سخت ګرمي به وي ټول خلق به په ګرمۍ کې مبتلا وي خو محبوب می فرمای الله جل شانه با د خپل انبیاء کرامو علیهم الصلاۃ والسلام د پاره د عرش د سوري د لاندې منبرونه جوړ کړی وي او ټول انبیاء کرام علیهم الصلاۃ والسلام په منبرونو باندې تشریف فرما نو ټول خلق په ګرمۍ کې مبتلا وي خو محبوب می فرمای چې څومره انبیاء کرام د الله جل شانه دي څومره پیغمبران دي الہ بدی تا د عرش د سوري د لاندې منبرونه جوړ کړی وي ټول پیغمبران علیهم الصلاۃ والسلام با د سوري د لاندې په خپل منبرونو باندې تشریف فرماوي خو زما استاد مخار پیغمبر هغه زړه دردونکو پیغمبر په خپل امت باندې هغه مبارک فرمای ټول انبیا به تشریف فرماشي خو زه په خپل منبر باندې نه کینم زبا په خپل منبر باندې نه کینم الہ براته وای اے محمد ولی ټول پیغمبران په خپل منبرونو باندې تشریف فرماشو او تاسو مبارک په خپل منبر باندې نه کینئ زبا ورته الہ زه په خپل منبر باندې نه کینم زما امتیان په سخت ګرمۍ کې مبتلا وي د قیامت د ورځې هغه سخت تنده او سخت ګرمي دی ورته رسیږي او زه به چې په منبر باندې سوري ته کینم محبوب میں فرمائی الہ العالمین با یوتین السکاک ما تبا کتاب چرا کرشید اللہ جل شانہ دا طرف محبوب میں فرمائی پا دغا کتاب چکی با زما دا امتیانو نامیوی زبا لگیم دا یو امتی نوم با اخلم احاقا امتی که جہنم کیوی دا جہنم نبی رابہر کوم دا جنت پلاربان نبی برابروم حتی چی دا دوزخ پر اختبر آتوئی اے محمد رسول اللہ تاغو پا جہنم کی دا اللہ جل شانہ دا غضب او غصی سلولو دا پارا یو امتیم پرینو خطول پٹول دوستو دا یو دا سے پیغمبر په یاد کې راغون شوي یو چې هغه سخته ورځ ټول انبیاء کرام علیهم الصلاۃ والسلام به نفسي نفسي نارې وایي او زما ستا مهربان آقا زما ستا غمخوار پیغمبر به د خپلو امتیانو په غم کې ګرځي لکه موږ او تاسو دلته راغون شوي یو نو ګورې هسې د یو عام انسان په یاد کې نه راغون شوي چې یاره هغه به مونږ هیر کړي د داسې شخصیت په یاد کې راغلی یو د داسې شخصیت دنیا کې په پیدایش باندې د خوشحالۍ اظهار نه راغون شوي یو چې ګورې هغه به مونږ تاسو په هغه سخته ورځ کې نه پرېږدي